نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو بایزید بستامی رحمه الله یو ورځ د لوږې فضایل بیانول. نو چاته نه تاسو کو چې د لوږې هم فضایل شته، نو ورته او که فرعون ته چرته لوږه محسوس شوی وه، لوږه ملاو شوی وه، نو هغه به د خدای دعوه نه وکړي او د لوږې د وجې نه انسان ته خپل اوقات وریاد شي. او مونږ او تاسو عاجزان او مسکینانو ته الله رب العزت د لوږې احساس دلاولو د پاره په مونږ باندې د رمضان روزي فرض کړي دي. دې د وجې نه چې مونږ ته لوږه او تنده محسوس شي او د هغه غریبانانو مسکینانو چې دا کم خلکه 2 وخته روټې په ډېر مشکل سره پیدا کوي، د هغې احساس موږ سره پیدا شي. نو عزتمندو په دې رمضان کې او په دې روژه کې د الله رب العزت لوی لوی حکمتونه پراته دي. عزتمندو ما او تا ته په افطارۍ کې مختلف قسمه خوراکي پرتې وي، د دې نعمتونو د دې احساناتو شکریه ادا کول پکار دي. الله رب العزت فرمایي لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. کچرته تاسو زما د نعمتونو شکریه ادا کړه نو زه به نور هم در زیات کړم، او کچرته تاسو ناشکري وکړه نو زما عذاب ډیر سخت دی. عزتمندو د خپل د راکړې شوي نعمتونو باندې د الله تعالی شکریه ادا کول پکار دي. د وجې نه چې الله رب العزت انعامات په ما او تاسو باندې نور هم زیات شي او د دې ناشکري نه د پکار اسې نه چې دا شته نعمتونه هم الله رب العزت زمونږ نه والي. عزتمندو موسی علیه السلام ته الله رب العزت مختلف معجزې او مختلف نشانات ورکړي وو او دای بني اسرائیلو طرف ته پیغمبر لیږلی وو. موسی علیه السلام ته الله رب العزت حکم وکړو چې دا خپل قوم د ضلالت او د گمراهۍ د لارې نه لرې کا او د نور ایمان طرف ته بوزه. د دې د زړونو چې کم غفلت کې دي هغه غفلت ته نه لرې کا او د الله رب العزت احسانات د الله رب العزت انعامات ورته یاد کړه. نو موسی علیه السلام د خپل رب چې دا کم حکم ورته کړو د هغې د پوره کولو دپاره خپل قوم ته وفرمایل زمانه مخکې په تاسو باندې مختلف قسمه عذابونه وو، فرعون به مختلف قسمه تاسو ته عذابونه درکول، ستاسو ماشومان به چې پیدا شو هغه به قتلول او د ستاسو ماشومانې به یې پرېخوستلې او الله رب العزت هغه تکلیف او هغه مشکلات د ستاسو نه لرې کو، تاسو ته عزتونه درکړه، تاسو یې په هغې باندې غالب کړئ. نو د الله رب العزت شکریه ادا کوي، د الله تعالی د حکم تعمیل وکئ، د الله تعالی حکمونه پوره کوي. او که چېرته تاسو د دې ناشکري وکړه نو او د دې حکمونه مو وروسته وویشتل او د الله رب العزت د سیټ نه رالیږلي شوي کتاب ناقدري مو کړه نو یا ساتئ د الله رب العزت عذاب ډیر سخت دی. چې دا کم موجوده انعامات الله رب العزت په تاسو باندې کړي دي هغه انعامات به ستاسو نه واخلي، یا به په دې دنیا کې هم تاسو تباه او آخرت کې به هم تاسو تباه. او یاد ساتئ که چېرته تاسو د الله تعالی اطاعت کوئ یا د الله تعالی نافرمانی کوئ نو د دې فایده او نقصان هم تاسو ته دی. الله رب العزت ته د دې هیڅ غرض نشته دی. او که په ځمکه باندې دا ټول انسانان او دا ټول جنات د الله تعالی د خدای نه انکار وکړي او کفر وکړي نو د الله تعالی په خدای کې هیڅ کمی نشي راوستلی. الله رب العزت غني ذات دی. الله رب العزت د دې انسانانو او د پیریانو نه لا پرواه ذات دی. الله رب العزت حمید ذات دی، یعنی د تعریف مستحق دی. که چېرته یو کس او یو بنده هم د الله تعالی خدای نه بني نو دا ټول فرشتې او د کائنات ذره ذره د الله تعالی تعریف بیانوي. حدیث قدسی دی، الله رب العزت فرمایي ای زما بندگانو که چېرته د ستاسو وروستوني او مخکینی ټول انسانان او پیریان د اوچتې درجې متقیانو کسانو په شان کې شي نو د الله تعالی په حکومت کې او د الله تعالی په بادشاهت کې
هیڅ زیاتی ناراضي او کچرتا د ستاسو مخکینی او رستنی ټول انسانان او ټول جنات بدکار جوړ شي نو بیا هم د الله رب العزت په ملکیت کې هیڅ کمی نشي راوستلی. الله رب العزت ته مونږ ته صحیح انداز کې د نیکیو توفیق را نصیب کی او الله رب العزت ته چې دا کم انعامات په مونږ او تاسو باندې کړي د هغې شکریا د ادا کولو توفیق ته را نصیب کی. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.